مخکې مستقبل کې د څه اراده ده، څه به جوړېږي د دې خاورې دپاره د څه خیال دی؟ زه به یو داسې پاورفل سړی جوړېږم چې په هغې کې زه د هر ظالم خلاف وردېږم، د هر ظلم خلاف وردېږم. زبردست. My papers, I actually like my teachers. I love my teachers for all the hard work. They've completely checked my papers, my exams. They've completely checked it. I'm very happy about myself. I'm very. فرق دا دی چې د دې سکول کورس چې دی هغه ډېر زیات ښه دی او دا ټیچر سټاف چې دی نو دا بې حده زیات ښه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي. زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو نن د کیکس ایجوکیشن سیسټم چې کوم پرایویټ اداره ده هغې کې د ریزلټ ورځ وه. ریزلټ وشو ډېر ښه، مطلب دا دی چې ډېر ښکلې طریقې سره ریزلټ وشو. ماشومانو په هغې کې ډېر ښه نمبرې اخیستي دي. دې ټایم کې موږ سره بابر کبیر صاحب چې دی هغه موجود دی، د دې سکول ټیچر دی او د ایگزامینیشن چې څومره اکټیویټي دی هغه تقریبا د دوی په ذمهوارۍ وي او د دې ایګزام د هغې چې کوم طریقه کار دی هغه تقریبا د ټولو سکولونو نه ډېر مختلف دی. بابر صاحب دا آیډیا چا راکړې وه د ایګزام ده او په دې راته لږ دغه واچوه، رڼا واچوه. جی السلام علیکم. زه د کیکس ایجوکیشن سیسټم د ایگزام بورډ چیرمین یم. نن چونکې پی ټي ایم مونږ ویو د پیرنټ ټیچر میټینګ ته او دا چونکې ډېره زیاته اهمه ورځ ده د زموږ دپاره، د ماشومانو دپاره، د والدینو دپاره، ځکه چې په دې ورځ باندې والدین راځي خپل له ماشومانو هغه د ټوټل کال هغه ریکارډ چې دی هغه چک کوي او دا چونکې ډېره زیاته لازمي ورځ ده. په دې باندې ماشومان تھرو اوټ په کال کې چې دی مونږ 3 ایګزام الو او په دغه 3 ایګزامو کې چې دی مونږ واړه ټوټل اګریګیټ سره پاس کیږي. لکه داسې نه ده چې فار ایگزامپل فرست ټرم وشو، سیکنډ وشو، بیا فاینل ټرم وشو. زیاتر سکولونو کې داسې چې هغه ماشومان په فاینل ټرم کې پاس کیږي، خو زموږ چونکې ایګزام طریقه کار چې دی هغه لږ شانتي مختلف دی. مونږ سیمسټر وایز سیسټم دی. په کال کې مونږ 3 ایګزام الو، یو زموږ سره فرست ټرم وي، یو زموږ سره میډ ټرم وي او یو زموږ سره فاینل ټرم وي. اولنی ټرم چې دی هغه زموږ په 30 نمبرو باندې مشتمل دي. په هغې کې 25 نمبرې چې دي نو هغه د پیپرې کم تیوریټیکل مارکس چې دي او 5 نمبرې چې دي هغه زموږ سیشنل مارکس دي، هغه د هر ټیچر سره. په هغې کې ماشومان مونږ په مختلف کریکټر سره هغوی ته مارکس ایشو کوو. لکه هغې کې زموږ سره مارل کریکټرز دي، لکه ریسپانسیبلیټي یو کریکټر دی، لکه سچایي چې دا ټروتفولنس یو کریکټر دی. دغه کریکټر سره مونږ واړه چې دی هغه په هغې کې سکرین کوو. بیا زموږ سره میډ ټرم چې راځي هغه هم د 30 مارکسو دی. په هغې کې مونږ ماشومان چې دي هغه هم پیټرن د پیپر چې دی هغه دغسې یو شانتي دی. هغې کې 10 نمبرې چې دی هغه اول زموږ سره ابجیکټیو ټایپ پیپر دی، بیا 15 نمبرې چې دی هغه سبجیکټیو ټایپ دی او بیا دغه رنګې 5 نمبرې چې دی هغه بیا سیشنل مارکس دي. بیا زموږ سره فاینل ټرم راځي. فاینل ټرم زموږ په 40 نمبر باندې مشتمل پیپر دی. په هغې کې 10 نمبرې زموږ سره سیشنل مارکس دي او بیا 15 نمبرې چې دی هغه ابجیکټیو دي او دغسې 15 نمبرې چې دی هغه زموږ سره سبجیکټیو دي. بیا کل ملا کر ماشوم چې کله پاس کیږي دی د یو ګریډ نه بل ته پروموټ کیږي نو هغه په 3 واړو ایګزامونو باندې د اګریګیټ پرسنټیج چې دی هغه راوځي او په هغې باندې دی چې دی هغه بل کلاس ته پروموټ کیږي. نو زموږ سیسټم دلته چونکې سیمسټر وایز دی دا زموږ فرست ټرم په دې باندې ډیپینډ کوي، سیکنډ ټرم هم کوي او لاست ټرم هم کوي. ماشوم چې کله 3 واړو کې سکور وکړي د 3 واړو اګریګیټ راوځي نو دی هغې نه وروستو چې دی هغه لاړ شي او په بل کلاس کې پروموټ شي، بل کلاس ته لاړ شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول شفیع الله صاحب ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په هره موقع باندې که د دې نه علاوه نورې موقعې دي په هغې کې تاسو په ټایم باندې موقعې ته رسئ او د هغې بر وخت د هغې ته خپل په دې میډیا په وساطت باندې هغه خلکو ته رسوئ. د دې ډېره شکریا او د ټایم راکولو هم ډېره شکریا. څو ماشومان ستاسو دلته سبق زمونږ چې زیات ماشومان خو په دغه سکول کې دي، سی سکول کې دي، خو زمونږ دا ماشوم چې دی عمیر دی مونږ چونکې دې کې داخل کړی او د ارشد صاحب ډېر دغه و د هغوی د دغه نه زه ډېر متاثره شوم. ما چې کوم د هغوی د سکول د حالات ولیده یا دغه مې ولیده د موږ پروګرامونه لرلو د هغې نه موږ ډېر زیات متاثره شو. نو ما خپل دغه ماشوم دې کې داخل کړه. اول چونکې دی اول کې سټارټ کې دی موږ په پلی ګروپ کې داخل کړی، بیا نرسري ته موږ دغه کړو. داسې پراګرس زه اینم چې لکه ورځ تر ورځه د هغه په هغه دغه کې پراګرس کېږي، فرق زه محسوسوم. اولني په دې 1 کلاس کې چې دی نو فرست ټرم کې د
چونکې نمبر یې څه لږې کمې راغلی وي. دویم ټرم کې بیا د هغې نه ښه پراګرس کړلی. اوس په لاست ټرم کې دی 7 نمبر راغلی، خو بیا هم په اشاریهګانو کې نمبر چې دی هغه 3-4 نمبر یې کټ شوي دي. نور انشاءالله دغه ډېر ماشومان دي. جی دا دواړه زما ماشومان دي او ماشاءالله مخکې هم لکه پوزیشن برابر و. اوس ته یو کال نه بل کال ته مطلب دا د ارشد صاحب چیرمن صاحب چې دی د موږ ډېر شکرګزار یو. دی ډېر بې انتهایي زیات محنت کوي د وړو سره ماشومانو سره. د یو کال نه بل ته مطلب دا د 2 پوزیشن هم ښه کېږي او ماشاءالله اوس خو مطلب دا لکه دا په 3 پوزیشن کې راغله. اولني امتحان کې مطلب دا 7 کې وه، بیا په دویم امتحان کې فرست راغله. دا اخري امتحان چې دی مطلب دا لکه پوخ امتحان ورته موږ ویو که نه، په دې کې هم فرست راغلی ده. نو ماشاءالله چې مطلب دې ټایم کې ما سره د دې سکول یو 2 ماشومان ناستې دي چې دې سکول کې سبق وایي. د هغې سره هم زه د دغې رزلټ په حوالې سره د دې سکول په حوالې سره 2-3 خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ټولو ناول خو راته خپل نوم والا او په کوم کلاس کې سبق وایي؟ زما نوم دی سنازیه او په کلاس 8 کې سبق ویو. ها او دې سکول کې کله داخله شوې ته؟ څومره ټایم دی وشو؟ څو کاله د دې کې سبق وایي؟ دې سکول کې خو زما 3 کال دی. دا دی چې د دې سکول کورس چې دی هغه ډېر زیات ښه دی او دا ټیچر سټاف چې دی نو دا بې حده زیات ښه دی. او یو دی کې واړه چې دي نو هغوی له هر ډوکې له جدا جدا دغه ځان له خپل دغه چې دی اهمیت چې دی هغه یې له ورکړی دی. خپل مطلب ښه ډېر دغه هر ډوکې چې دی نو هغه یې نوي ټیچر نه تاسو مطمئن یې؟ بالکل. تاسو مستقبل کې اراده څه ده چې یاره څه به جوړېږئ؟ سکول کې به دا مستقبل کې اراده دا ده چې یو ښه لیکچرر را انګلیش لیکچرر را یا څه. یو بله ماشوم هم ناسته ده، دین هم تپوسونه کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. تاسو نوم دی؟ ماریا ګوهر. او ته کوم کلاس کې سبق وایې؟ 8 کلاس کې. ښه، نن چونکې ستاسو رزلټ وشو نو ته خپل د رزلټ نه څومره مطمئن یې؟ 100%. ها پوزیشن دې سره راغلی دی؟ سیکنډ پوزیشن دې راغلی ماشاءالله. او ته کوم کلاس کې سبق وایې؟ 8 کلاس کې. 8 کې کوم امتحان چې وشو نو دغه امتحان نه څومره مطمئن یې چې یاره ستاسو کومې پیپرې چک شوي دي؟ هغې خو چونکې تاسو ته مقرره کوي د هغې د کتو نو تاسو به پیپرې خپلې کتلي وي د هغې د چیک په حوالې سره چې ته مطمئن یې چې یاره پیپرې زما ټیک چک شي دي؟ یس سر مطمئن یم. پیپر دې پخپله وکتې؟ یس سر کتلي. دې ټایم کې موږ سره جی یو ډېر لوی عظیم شخصیت انجینیر امتیاز صاحب موږ سره موجود دی. تاسو به یې پېژنئ، سره تعریف محتاج نه دی. امتیاز صاحب ډېره مننه تاسو ټایم راکړو سکول ته راغلی. دلته چې کوم پروګرام دا رزلټ وشو دې په حوالې به څه وایې؟ دلته د کیک سکول په حوالې سره به خاص څه وایې؟ ټولو نه مې خو شفیع الله بھائی تاسو ډېره مننه او ډېره زیاته شکریه. د کوم سوال چې تاسو کو د کیکس ایجوکیشن سیستم په حوالې سره نو ټولو نه مې خو د ارشد صاحب او د هغوی ایز ا هول ټیم اپریشیټ کوم. د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ارشد صاحب د PK 23 نه مطلب چې د هغه حلقې نه هغه راځي دلته کې موږ ته پورن ته زموږ ماشومانو ته داسې سټینډرډ کوم چې په ابراهیمآباد کې دی او هغه سلیبس چې هغه دلته کې موږ ته پرووایډ کوي. ټولو نه مې خو د هغوی ډېره زیاته شکریه او ډېره زیاته مننه د هغوی شکریه ادا کوم. او زموږ ماشومان خو الحمدلله ټول د دې نه مې په ابراهیمآباد کې سبق وی. خو چې کله ما دلته کې راغلم او د دې کیکس ویزټ مې وکړو نو د دوی سلیبس چې ما وکړو نو دو سیم ټو سیم ابراهیمآباد چې هغې ته د ایجوکیشن ښار ویلی کېږي، مطلب د تعلیم ښار ابراهیمآباد هغې ته ویلی کېږي. نو ما چې د دوی سلیبس وکړو نو هغه بالکل سیم ټو سیم چې هغه ابراهیمآباد سلیبس و. ما خپل ماشومان چې د هغه ځای نه شفټ کړو دلته مې داخل کړو او انشاءالله زه دا فیل کوم چې یاره ښه ټیک ټاک ښه په مخې ته روان دي او مطلب ښه دغه دوی ورکوي. هغه په هر لیول باندې که فرض کا په ایجوکیشن په تعلیم په لحاظ سره مو او نور تربیت هم ښه ډېر زبردست دی. په اسلامي حوالې سره مطلب ناظره باندې تو قرآن شریف سبق وایي او په هر لیول باندې چې زه 100% سیټسفای یم د کیکس ایجوکیشن د سنیلې نه بیا پیاده چې هغه ځای ته ځې نو تقریبا یو 2 غنټې ټایم هغې ته لګي. د هغې ځای نه قاري صاحب خپل ماشومان دې ادارې ته سبق له رالیږي. قاري صاحب سکولونه خو به هلته نږدې هم ډېر دومره لرې ماشومان ولې رالیږي څه وجه ده؟ جی موږ د دوی د کردار نه مطمئن یو. په سکول کې کار ښه دی نو په دې وجه بل تعاون ماشومانو سره ډېر دی زبردست. نو په دې وجه باندې موږ د خپل ماشومان دغه ځای نه دلته رالیږو. تاسو ماشومان دلته سبق وایي؟ 2 ماشومان مې دلته وایي. او قاري صاحب ته په خپله څه کار کوي؟ زه خو مزدوري کوم او جی دیاړي مزدوري کوي په خپله او بل ماشومان دومره لرې نه کیکس ادارې ته. دې سکول یو ډېر هنرار او ډېر قابل سټوډنټ موږ سره ولاړ دی فیصل وزیر. فیصل اداره ته ووایه کوم کلاس کې سبق وایي؟ کلاس 8 کې. 8 کې سبق جی. دې سکول ته کله راغلی څو وخت وشو؟ زما خو دې کې 2 کاله وشو. او جی
سکولونه خو نور هم ډېر دي، نو ته کیکس ته څنګه رالې؟ داسې چلو چې دې نه مخکې زه په یو بل سکول کې وم او هلته زما رزلټ ډېر زیات خراب و. د دې نه زما ډېر زیات رزلټ خراب و او بیا داسې چلو شو چې دا کیک سکول چې دا نوی کولاو شو. نو زما پلار چې ولګېده زه یې د کیک سکول ته راوستم. د هغې نه بعد ما کې ډېر امپرومنټ راغی. نه نو هلته پوزیشن خراب و، دلته پوزیشن ټیک شو، وجه سره دلته محنت زیات تا وکړو که د استادانو محنت و؟ هلته محنت تا نه کوو که استادانو نه کوو، څه وجه ده؟ د بل داسې چل دی چې موږ سره عام طور چې کم سکول کې لکه کم ناقابله ماشوم چې هغه ته ډېر دغه نه ورکوي، توجه نه ورکوي، توجه هغه نه ورکوي. کوم چې قابل یې هغه له توجه ورکوي، کوم چې ناقابله یې هغه له توجه نه ورکوي. دلته داسې نه ده، دلته چې کم ټول کې کمزوری ماشوم یې هغه له توجه ورکوي، زیاته توجه. او جی. او تا کوم پوزیشن اخیستی دی اوس؟ ما اوس 4th پوزیشن اخیستی دی. او جی. دا راته ووایه فیصله چې کله غټ شي که نه انشاءالله الله دې نور هم ترقي درکړي، مخکې مستقبل کې د څه اراده ده، څه به جوړېږي د دې خاورې دپاره د څه خیال دی؟ زه به یو داسې پاورفل سړی جوړېږم چې په هغې کې زه د هر ظالم خلاف وردېږم، هر ظلم خلاف وردېږم. مهرباني. تھینک یو. فرسٹ آف آل ستاسو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې د پورن په خوشحالۍ کې او په ترقۍ کې ستاسو پوره لاس دی او څومره پوره چې د کیکس انسټیټیوټ د حوالې سره خبره ده نو یقینا چې د پرایویټ چې څومره ادارې دي په پورن کې نو ټولې به ښیي، خو بیا هم هغه مشرانو خبره ده چې د یو لاس ګوتې ټول یو شان کې نه. یقینا کله چې ارشد خان دلته کې پورن ته راغی او د سټاپ راغی نو دته یو غټ چیلنج و پورن کې ځای موندلو، په پورن کې په هغه نش وسایل کې او په هغې کې یو اداره روانول او بیا د همت ته زه یقینا چې سلام کوم او پوره پورن سلوټ کوي چې یاره ارشد خان چې په کم حالاتو کې دلته کې راغی او کم قدم او کم سټیپ اوچت کو، په کم ډیټرمینیشن سره هغه یو عهد وکړو په خپل زړه کې چې هر چلی زه به پورن کې خپل انسټیټیوټ یو داسې ځای لویم. یقینا چې د پوره اینول ریزلټ دا اوس د دې ماشومانو موږ راواغستو. دلته کې زمونږ 4-5 فاینانسر ماشومان هم دي، نو د هغې ریزلټ یقینا دې کال کې انتهایی ښه راغلی، انتهایی مثبت راغلی او یو انتهایی ښه ماحول دوی پرووایډ کړلی. څومره چې نیشنل وایز چې کوم سکولونه دي هم هغه ماحول کې دا ماشومان، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. او دا د الله دراني صاحب او استاد شفیق د دې نوم دی په دې اداره کې په دې سکول کې دی سبق وي. د سره هم زه دوه درې خبرې کوم، ماشاءالله ډېر قابل سټوډنټ معلومیږي. السلام علیکم بچیا. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی؟ زما نوم دی استاد شفیق او زه د دې سنیلي اوسېدونکی یم. او دې سکول کې کوم کلاس کې سبق وایي؟ زه په 7th کلاس کې سبق وایم. او اوس ته کوم پوزیشن راغلی دی؟ اوس خو الحمدلله د الله په فضل و کرم سره فرست نمبر راغلی په. ویری ګډ. فرست نمبر. Well, I'm very happy about the sirs and the teachers and a lot. I'm very determined about them. I'm very happy and I've seen many schools, many teachers, but I haven't seen as good school, good teachers as the ones in this school, and I'm very happy about the school. Like I've seen many schools, but this school, it makes me happy. It's like in other countries, it has the same environment, the same things. It gets you ready in activities. It takes you further. Like it's a very good school. But very good. The English takam zaida kare de. I've learnt English in England. I've been to England I've spent most of my life there, so I've just learnt English. I went to English schools, but it's like Islamic school, but like English, people used to say English all the time, and I would say it wrong at first, but then I got the hang of it and then I learnt it. First of all, the teachers, they need to get the kids more into activities. They need to put them more into activities and take them further, notch it up a bit, and other than that, the school is very good. I'm very happy about it. I'm not. It's like when I'm in the school, it gives me a feeling of happiness. I'm very happy, and the only one thing in the school is that they just need to get the kids into more of a bit of an activity. Stop all this. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. No, په پورن کې موږ ته د یو ښې ادارې ډېر زیات اهم ضرورت و.
او دا سکول چې کیکس کله سٹارټ اغستی دی نو د پورن په دې ایریا کې کمپټیشن لږ سیوا شوی دی او د دې کمپټیشن یقینا زموږ د عوامو دپاره د عام خلکو دپاره د ډېر زیات ښه اثرات دي. زه خو به دا ویم چې فی الحال د دې سکول کارکردګۍ نه زه 100% مطمئن یم. ماشومانو د پوزیشن اغستو یا ګریډ اغستو یا ښه پرسنټیج اغستل دونه ضروري نه دي خو زه ماشومانو کې هغه کوالټیز اینم کوم چې یو ښه سکول پرووایډ کولی شي. سټاپ دی ماشاءالله موږ د 100% مطمئن یو او موږ د وړه چې ماشومان اول ډېر کمزور یو اوس وروسته ورځ ښه کېږي 100% ته ډېر زیات سټاپ هم ښه دی او ارشد سر په خپل هم ډېر ښه سړی دی او وړو له ډېر زیات تربیت ورکړی دی. ماشومانو مستقبل ښه وي. بالکل بالکل 100% د نورو سکولونو په نسبت فرق محسوسوئ؟ ډېر زیات محسوسوم لکه زموږ د خوشنود بکسر ډېر وروستو راته اوس وروستو ورځ مخکې کېږي. اوس دا یحیی دی د مینمنټر سکول کې و نو داسې پوزیشن یې مخه نه و او زما بل ورور هم د ادریس و نو خو یې را سکول کې و فیل کېده به ما اوس الحمدلله اوس یې 11 پوزیشن اخیستی دی او د فرست پوزیشن اخیستی دی نو ماشاءالله ورځ ته ورځ ښه کېږي.